چې دا دومره منځونه زموږ قضا شو جو الله دې الله دې موږ ته دوی معافي وکړي. دا امام چې دا زوړ امام دی که تاسو نوی امام راوستی دی؟ دا خو موږ عرضي راوستی نه نور به بیا خپله دا کوي مشوره کوي. دا خو عرضي طور دغه دی سرکاري دی. او جو میناولو دا ټیم د دې محلې حاجي صاحب زموږ سره موجود دی. دغه هم د جومات په حواله خبره تېره کوو چې هڅه ولولئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب د دې محلې او جو دا جومات چې دی تېر شو څو ورځونه بنو او نن چالو شوی دی، څه محسوس کوئ؟ موږ خو خوشحالي محسوسوو او چې الله رحم وکړو موږ باندې زموږ جومات کولاو شو او بانک پکې ویلی شو، د الله بړایي پکې بیانېږي، خلک پکې نفلونه منځونه کوي، قرآن پاک تلاوت پکې انشاءالله چې کېږي، انشاءالله چې موږ باندې به رحمتونه ورېږي او د الله تعالی عذاب چې کوم دی نو بند شو. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا امام چې دی دا ستاسو خپل د دې محلې دی که نه بهر چا؟ موږ د محلې هم دی، زموږ د محلې نه دی، زموږ د دې محلې نه اخوا د بله محله د هغې دی، خو زموږ کلویګر دی او بیا زموږ خپل هم دی او دا زما دغه کېږي دا وښې مې کېږي. دا امام چې دی سرکاري په سطحه ستاسو ورخوا راغلی که نه تاسو مقرر کړلی؟ کوم دا اوسنی چې دی او دا اوسنی نه چې دا خو سرکاري راغلی دا موږ نه دی منتخب کړی، هغه به موږ وروستۍ خبره کوو خپل جومات کې خپل مرګي راجمع شو که خیر که نه نو بیا به کمیټې به خپله فیصله کوي، مشوره باندې به امام نسو. حکومت یو څه اپیل دی دې باره کې؟ حکومت خو موږ دغه اپیل دی چې بس موږ سره د څومره تعاون وکړو موږ شکریه ادا کوو، شکریه ادا کوو آینده لپاره انشاءالله چې زموږ خیال ساتي. بلې چې زموږ د جومات چې کوم دی زموږ د محله چې دی دا د فقیرانو غریبانانو محله ده، په دې کې داسې سرمایه‌داره سړی نشته. اوس پکې زموږ دا یو ناظم صاحب چې کوم دی راغلی دی د د لاسه زموږ د محلې چې کوم د ښکلي هم شو، موږ له کارونه هم کړي دي، خدمتونه هم کړي دي، ځکه د هغه د لاسه موږ ډېر متاثره یو په دې چې موږ سره منډې ترې ډېرې وهلې که نه. او زموږ د مفتي صاحب چې کوم دی عالم دا هم 11-14 کاله موږ له منځونه کړي دي، د هغه نه هم خوشحاله یو. خو صرف په دې کې صرف د شیطان حرکت و، شیطان هغې منځ کې او دوی دواړې په ضد باندې ودرول، خبره چې کوم دی دی حد ته ورسېده. اوس انشاءالله تعالی دی چې موږ خدای ته سوال کوو چې الله تعالی رحم وکړي او د دوی روغه راشي که خیر سره زموږ د جومات بیا په هغه زړې طریقه باندې جوړ شي چې موږ به خوشحاله یو. چې دی دوشخیل کس کلي کې دا کم جومات چې د څو ورځونه بند و هغه نن کولاو شوی دی، د هغې جومات امام زموږ سره موجود دی، د هغه سره خبرې اترې کوو چې هڅې ولغواړي دې باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. قار صاحب لاول خو ستاسو مننه کوو چې تاسو د هغه ځای نه راځېدل د امامتۍ له څه ویل غواړئ دې باره کې؟ جومات چې دی د امام د لاسه د څو ورځو بند او خلک چې دی د لمونځ نه محروم وو، دې باره کې څه ویل غواړئ؟ یاره جی جومات خو دا د یو څو تقریبا غالبا د هفتې نه بند او جومات دا خبر اکثر ډیره زیاته په نیوز باندې چلیده چې یاره جومات یا د ملک اختر علي صاحب په وجه باندې او د مټې پولیس والا چې دي دغه په وجه باندې جومات بند کړی دی، چونکې دا داسې خبره نه وه. دا جومات بند کړی شوی په دې وجه باندې و چې د دواړو فریقینو په رضامندۍ باندې چې یاره که یو فریق راځي کیدای شي بل فریق به خلاف کوي او په دې کې سخون خرابات جنګ جګړه ونه شي. د دواړو فریقینو په رضامندۍ باندې زموږ ډي اس پي صاحب دلي هغوی داسې طریقه کار وکړو چې جومات یې بند کړو. نو اوس الحمدلله اوس په هغې کې خبره روانه ده، خبره په آخري مرحلو کې ده، د هغوی د روغې جوړې جومات هغوی زه سرکاري امام به حیثیت پیش امام راولېږلم دلته انشاءالله چې کله د دوی روغه وشي او کله د دوی هغه مطالبات د یو بل سره حل شي انشاءالله زه به واپس ځم. دوی به ځان له په خپله مرضۍ باندې دواړه فریقین چې متفق شي په خپله مرضۍ به ځان له پیش امام نسیږي. د هغې پورې تاسو اوس عرضي راغلی امامتۍ؟ عرضي یم جي او زه خو سرکاري پیش امام یم جي، نو دلته کې خو نه عرضي راغلی یم جي. انشاءالله د افسرانو تر بل حکم پورې به انشاءالله زه یم دلته تر څو پورې چې د دوی دا مطالبه نه حل شوي نو انشاءالله موږ به یو.